یو ډیر ښکلی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جنت کې زه د درې قسمه خلکو دپاره د دریو عالیشانو محلونو ذموار یم. یعنې درې قسمه خلق داسې دي چې هغې کې دغه درې خبرې موجود وي، درې عملونه پکې موجود وي. نو په جنت کې د دې دپاره زه د یو محل د عالیشان محل د دې ذمواري وایي زه ورته اخلم. الله اکبر. رسول الله علیه السلام چې د چا ذموار شي نو سوچ کوئ ډېر خوش قسمت هغه خلق دي. اول نمبر په هغې کې هغه څوک دی چې وی دی په حق باندې دی بالکل په حق باندې دی او جګړه را جوړه شوه، خبره را جوړه شوه، دی سرب د دې چې دی په حقه دی او د دا جګړه پرېښودله او په شا شو د الله د رضا دپاره د هر څه ختم کړه، دی په شا شو. نو وی الله جل شانه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذموارۍ کې دغه بنده ته دغه مسلمان ته په جنت کې یو عالیشان محل ورکړي، ذموار به رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. او دویم نمبر کم کس دی چې رسول الله علیه السلام ذمواري اخلي، هغه دی وی هغه انسان چې هغه دروغ پرېږدي، وی اگر چې دغه درود په ګپ شپ کې ولې نه وي. نن سبا خو موږ تاسو ګپ شپ خو پرېږده، په حقیقت کې هم دروغ وایو، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغې کس دپاره په جنت کې زه د محل ذموار یم چې هغه دروغ پرېږدي او دغه دروغ تر دې حده دی پرېږدي چې دی په ګپ کې هم دروغ نه وایي، په ګپ کې هم د دروغو نه ځان وساتي. نو وایي د دغسې کس هم د ذموار یم. او دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغې چا دپاره هم زه په جنت کې د یو عالیشان محل ذموار یم چې کوم کس خپل اخلاق ښایسته کړي، خپل اخلاق دې ته حسن ورکړي او د خپل ځان نه د خپلو عادتونو نه بد اخلاقي لرې کړي او خندا پیشانۍ سره چا سره میلاویږي، خپل زړه او خپل مخ د نورو مسلمانانو مؤمنانو دپاره روښانه کړي. نو دغه درې قسمه خلق داسې دي، الله دې پکې موږ تاسو هم شامل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د دې دپاره په جنت کې د محل ذموار یم. اوس سوچ کوئ چې د یو خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذموار شو، نو بیا په هغې کې انشاءالله العظیم دا ځمکه اسمان ځمکې ته راتلی شي، خو په هغې کې بیا خیانت نشي کېدلی. الله دې پکې موږ تاسو شامل کړي او دغه درې واړه عملونه دې الله موږ ته رانصیب کړي چې په دې باندې موږ تاسو عمل پیرا شو.